سلامونه احترامات ګرانو کتونکو الف خان شیرپویم کیمرمان را سره یاسر خان دی په مذهب معاشرو کې او د یو علاقې په بهترۍ کې قصابخانه چې کوم دی نو دا یو ډېر زبردست پراجیکټ دی. د بده مرغه د درې نیم کاله مخکې دلته کې قصابخانه جوړه شوې ده، خو څه ذرایع وایي چې ټیکهدار ته پیسې نه دي ورغلي د هغې په وجه بند ده، او څه ذرایع دا وایي چې د دې د کلاوېدو کې د قصابانو د انتظامي چې کوم دی نو پیدا نشته، نو د هغې په وجه بند ده. اوس سم کېدی شي خو 400 دا وایي چې پورې دا قصابخانه چې کومه ده دا کلو شي. دا اوس موږ به تاسو ته دننه ښودله، خو دا د دننه نه چې کوم دی نو دا هم بنده ده. اوس چېرته درېیم ګېټ یې خو نشته سرجي، درېیم یې نشته، او دغه هم د دننه نه بنده ده چې چېرته کې ده. نو دلته کې ګرانو کتونکو موږ 400 کې ژوند کوو او په هغه اړخ به چېرته نه وي راغلي سرجي، هغه تاله دي چوکیدار به دې په هغې تلي که نه. دغه ګېټ هم دننه تاله دا هم دننه تاله دی، بیا به چېرته راشو دننه هم درته وښایو. ډېر لوی پراجیکټ دی ګرانو کتونکو، ته دې بلډینګ ته وګوره، ډېر زبردست بلډینګ دی او دغه بلډینګ چې کوم دی نو بند پروت دی. د خبرې مقصد مې دا چې قصابخانه کلو وي، قصاب سره د انتظامي سرټیفیکیټ وي، دلته کې سحر وختي ایسي راځي، د هغه د وړاندې څاروي اعلانېږي، نو تاسو دا پته نه لګي چې په تاسو باندې سپی وخوړو، خرۍ در باندې وخوړه، څه در باندې وخوړل. نو چې یو ځای کې قصابخانه وي نو بیا دغه شکوک او شبهات ختم وي. و چې 3 نیم کاله نه دا بنده ده، نو دا به د څو کالو نه به دلته نور مخکې نه بند دی. په تنګي کې هم قصابخانه ده، هغه هم یو ګن ټرک، هغه هم هسې بس ده. دا بورډ چې کوم دی نو دا د دغه دی د سړک بورډ دی، په هغې هم دارې ماشومان را روان دي، دونه تکلیف دی ورته چې هغوی دغه دوړې وخي، نو دغه سړک ته هم پورې جوړ شي، دا د سکول دا ماشومان زموږ د مخې ته تېرېږي او ډېر پریشانه دي دغه سړک ته. خو ګرانو کتونکو په قصابخانه مې د سره خبرې کولې چې دلته کې ښه لویه قصابخانه جوړه ده، خو دلته کې موږ ته مشران ووي چې 3 نیم کالو نه دا جوړه شوې ده، او یا د ټیکهدار پیسې بند دي، ډېرو ټیکهدارانو پیسې بند دي، دا حقیقت دی. په دغه باندې موږ دا نه شو ویلی چې ټیکهدار به دروغ وایي. فنډونه خو د ترقۍ دپاره شته دي نه، فنډونه چې کوم دي نه هغه د غبن دپاره دي، هغه د نورو څیزونو لپاره دي. خو چې دا خبرې موږ کوو نو خلکو ته بدې لګي، لکه دا د 400 والو پراجیکټ نه دی، دا په پړانګو کې ده، او دا په پړانګو کې ډېره غټه قصابخانه ده، دا 400 ډېره لویه قصابخانه ده، خو بنده ده. نو دې طرف ته توجه پکار ده او دا دې پورې کولو کړی شي چې دلته کې موږ قصابانو ته هم محفوظ ځای وي. دا د قصابانو لپاره هم زبردست ځای دی، د اوبو سهولت، هر یو شی سهولت، بس څاروي ولالوه او صفا کوه، ټوټې کوه او کاروبار او به دوکان ته وړه. نو د هغوی لپاره هم موږ په قصاب باندې الزام نه شو لګولی، ځکه چې تا خو جوړه کړې ده، نه دې ورته بنده کړې ده. نو دا پورې دی چې کوم دی نو ډي سي صاحب دې طرف ته توجه کا او دې سره خلک غوښې خوري، غوښې. نو اوس چونکې دغه ډاکټر دغه را روان دی، نو دې دوران کې چې کوم دی چې راتلونکي قصابان مارکیټ ته وځي چې تا ورته قصابخانه کلو کړي، خو ښکلی بلډینګ جوړ دی، خو کار پکې نشته. 3 نیمو کالو نه دا یو د کلونو نه دلته قصابخانه بنده، ډېر افسوس دی. ګرانو کتونکو یو بله خبره کومه، دلته محکمه ټیمې وي، تنخواګانې هم بندې دي. نو تاسو چې کومې تنخواګانې اخلئ د څه اخلئ، دې ته وګورئ. دا ګن ټرک چې کوم دی دا په مین بازار، دا ماشومان چې راځي نو دا جراثیم دي، دا کینسر مرض دی. بیا لاړ شي هلته نالۍ ته وګورئ، هغه نالۍ چې کومه ده نو ته مړه دا داسې حیران کون شانتې دې ته وګورئ. دا ګن ټرک چې کوم دی دلته کې پروت دی، نو ګاډي دوی ځان له خرابوي. دا خو لا پرېږده په ګړي خمیدګل کې، په ترکاړانو محله کې چې هغه بلکل بازار دی، هلته ګن دی. دا وګورئ، دا نالۍ بند دی، دا هر څه بند، نو دې ته توجه نشته دی. راشه لږ دې خوا که نه، لږ وروره خبرې ورته وکړه، یو څو خبرې ورته وکړه که نه مړه. هغې بیا به وایي چې به تا دا ټیکه اخېستې ده، خلک بلکل چپ دي که نه، یا د خلکو نه لاشه وتلې ده. دلته کې وګوره زبردست چې کوم دی امتیاز با چوپات خان ډېري فام، دغه 0315 4475 204 دا نمبر هم پرې لګولی شوی دی. وروره څنګه لیخي خیر دی؟ دا ګن چې کوم دی نو دا تاسو ګورئ بیمارېږئ به. دلته یو کار دی، دلته کې دا ټول غریب خلک دي او
لکه مطلب په کال کې خو زما د مخامخ دکان دی، په کال کې مې یو پیره نه صفا کېږي او دغه خانانو مانانو مخې ته چې کوم ډیرانونه یې هغه روزانه صفا کېږي. او دا ځای چې دی دا مونږ په کال کې زما د مخامخ دکان دی خو دا کیمرامین دی ښکلي دکان تمام امجد جنرل سټور دا مخامخ دی. خو دا په کال کې مې یو پیره چېرته نه دی صفا شوي. دا نالۍ په 3 کاله پس صفا کړه او څنګه یې صفا کړه دغه ته وګوره همغه په دې به پته نه لګي شاول راوستو پته نه چې څونه روپۍ به په اغشتي او مکه مرداري پرته راغره پولم بند دي او دا دې په سو در قرباني اختر را روان چې دا دې کې بیا کلمې ملمې وغورځي بیا به بل شان حالات بیا بدل ته سوکسام نشي اغشتي. او دا قصاب خانه څومره وخت نه بنده؟ یره قصاب خانه خدا 2 کال شو چې بس تیار ده خو بند را بس بند را څه پکې تیار دي اوس پته نه لګي اجازه نه ورکین. ګانو کتونکو د روډ خپل خبرو کړي چې اختر را روان دي چې دا کلمې به بیا سکیږي. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. په دې ماشومانو کې دنیا بیماری دي دا سکولونو ته ځي دلته دوايان هم ګران دي. دا خپل قصاب خانه ده خو بنده پرته ده دلته ګندګي ده دا پرته ده نو دا چې دا قصاب خانه کولو شو بیا د هغوی کلمې ورسه دی خوا وروړي نو بس بیا د پاکې نه پلیته ښه ده بیا هم دا بنده ښه ده دا خلک بیا نور هم په تکلیف کې وي نو به دوی د دوا کولی شو نور خو خیر خیریت دی ټیمې دغه کارکردګي